أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درشم نمبر 1 دی سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة دي جن ورستا الله تعالی مسله بیانې مسله د استخلاف. مخکې ویل چې زمکه او اسمانونه پیدا کړل د انسانانو د پیدا لپاره مې قسمه اسباب او ارش من علم د الله شته. دیجه کې اوس بیان د دې کې چې زمکه او اسمانونه پیدا شو، نو اوس پر زمکه کې اوسیدونکو به کار دی چې کوشيږي غیر ویل شي آدم علی السلام او داغه بچي. مقصد به الله تعالی په دې وینا کې ملائکه له مشوره نه صرف اوچت شان د آدم علی السلام معرفي کول. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الله شکل ویلې رب ستا قال من الله وینا را دلیل دی چې دا قران د الله کلام دی. تقسیم لفظي او نفسي غلط. ملائک جمع ملک ده. مفسرین ذکر کوي چې بده کې معنا طاقت او ارسال ده. ملائک طاقت ولم دی والله را لګیلي دي. د الله نه فرمانی نه کوي. د جبرئیل علیہ السلام به شپږ سو وزر دي. یو وزر مشرق او مغرب ټول لاندې کوي. یو اثر کې مرضی موسی علیہ السلام الله نه پوښتنه وکړه چې من معک په السما، الله تاسو رب رسول دي. الله تعالی جواب وکړي. د جواب حاصل لا چې ملائک شمیري څومره دي؟ تقریبا 12 قومه. د یو قوم شمیر به دومره دی لکه دنیا کې د زمکو اسمانونو د زمکې کې د شګو او د خاورو ذرات نور به څومره. انی جاعل یقینا ز پیدا کونکم فی الارض په زمکه کې خلیفۃ یو نائب لرا. جاعل کې معنا د خالق. دارګه د شونه ویل چې انی خالق ذکر کې معنا وصفی مراد ده. په الارض دې کې اشاره و دې چې د انسان ژوند بکی اعلان د زمګه کې سوا د عیسی علی السلام نه شابره دی. آیات باندې سوال دی. الله په خپل فرمایي چې ما ځان له نائبونو منده انتخاب کړي. دا خو به د الله شریک دی. جواب مفسرین کوي خلیفہ دا منع لتنفيذ الاحکام، خلق معنی به احکام نافذي. ابن کثیر لیکي یو قوم رسل بل قوم ناراضي د پاره دي چې احکامات یو بل نقل شي. دنیا کې انسان باندې خلیفۃ الله اطلاق کیو کنه یو قول چې نشي کېدی. سورې صافات کې عمره شي دویم قول دا کیږي، خو لیکن په دینیت باندې چې د الله دین به بری خلکو باندې مني. خلیفۃ الرسول خلیفۃ الله مقصد د آدم علی السلام عظمت. اوس د ملائکه جواب. نو قالو د ملائکه ویل یا تجعل فيها آیت فدا کوي په دې زمګه کې من یفسر فيها غڅو چې فساد بګي پر زمګه کې وایس په کو دماغ ته وی بوینه. آیات باندې درې خبرې. یو ملائکه له خدای غیب او علم نشنه ای څنګه وی چې دوی بوینه توي مو خلا پیدا نه. دویم زمون غیبت وکي دا ناروا چا بدی بیانول. دریم د خپل ځان تزکیه وکړه چې موږ دا رقم ته یو. دا ول خبري جواب دار چې ملائکه انسانان په پیریانو باندې قیاس کړ. انسانانو نمخ کې په دې ځمکه باندې پیریانو وايي فسادونه وکړنو دی ویل کې دي چې دې موکي. دویم د خلیفہ ټکی نه استدلال وکړ. خلیفہ امانت دریم غړي
دریم ګړې کله راځي چې کله دوه کسان خپل مابین کې باس جنجال وکړي. دریم قول علماء ذکر کړی دی چې الله دوی له اطلاع ورکړي و. څلورم د انسان د مادي نه معلومه کړي چې دا د خاور نه پیدا لري نه بده کې د ظلمانیت ماده ده تورتم والی فساد معنا ګناه وینه ته اول اختلافات جنجال. دیم دی خو خلکو غیبتو کې جوابدار شي دي کې مخصص پکواله نه دی. غیبت هغه وخت کې چې مخصص پکواله د ځان تزکیه کوي دا خو ناروا ده. قران کې الله فرمایي فلا تزکوا انفسکم، د خپل ځان تزکیه مکه او جزء تعلیم والایم د دې شوشت انسان دي ته ویل شي حقیقت د حال. ونحن منشئ نسبح تسبيح بیانو بحمدک سره د حمدون الساعه او لوی بیانو لك تعالی. تسبیح دا معنا چې نه پېښې د الله نه هغه صفات چې دغه د اولوهیت سره منافري. الله د هر قسم نقصان نه پاک دی. حمد دا معنا د کمال صفاتونه غل دي. دا چې راجمه کې نقدس معنا نعظم. نو قال الله جواب کې ویلي ان يعلم يقينا ز پويګم ما لا تعلمون فاسمن تاسو نه پويګئ. مال دا مسله معلومه ده. ترتیب دي لیکي آیات دلیل په دې چې د غیب او علم یوازې الله لري نه پیریو نه بل چانو نه بل. اني اعلم ما لا تعلمون. ورو ساعت کې الله اوس بل نعمت ذکر کوي انسانانو باندې دې حاصل بدی چې اے انسانانو د الله شکر وباسه وجدا تاسو پلار الله امتحان کې اوچت کړي څومره لوی اکرام سره پلار اکرام به نيستا اکرام دی. وعلم آدم الله تعالی خود له کړه آدم علی السلام لا الاسماء كلها نمونه ټول علم يعلم تعلیم. لیکن د الله تعلیم شداره په نسبت سره ملائکه له څو کوی دا په وحی باندې څو زړه کې ورته خبر واچوله. ظاهر دا معنا چې الله ملائکه راځي وو. ادم کې معنا دغه نمرنګی ده د زمکه د نچو نه دا پیدا دي. حدیث کې راځي چې بچو کې اثرات هم دي. سو یو طبيعت والا سو بل سو یو رنگ والا سو بل دیرش کې دو غدواله وګځي شور. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې نږدې اولاد به واړ کیږي. شیخ الاسلام ابن قیم بیرکری په حاد الارواح کې د عبد الله ابن عباس نقل کړي چې په دې دنیا کې بری دي جنتین او ختم په دې اندازه باندې د انسانانو پلار آدم علیه السلام، د شیطانانو پلار ابلیس، د پیریانو پلار ابو الجان. الاسماء كلها ټول نمونه کله عرفي کم نمونه سو د آدم علیه السلام د بچو. لیکن مفسرین ذکر کوي چې مراد د دین هغه نمونه دي چې کوم د خلافت سره ضروری دي. هر نوم کې داغه څه کارو. ثم عرضهم به الله تعالی پیش کړل علی الملائکه دې ملائکه لران فقال وی بلان بونی اطلاع کمالا باسماء هؤلاء فنمونه دې شانو باندې ان کنتم صادقین کوي حق لرشدن کی تسونی ویل عرضها عرضهم ویلی آیات دلیل په دې چې دې ویل شي تغلیب د انسانانو تغلیب الله ورکه په دې نورو عقل د وجه دل د صدق په معنا د حق دې به مقصد نه چې اطلاع ورنه کړو دروغ جن شو بلې خو ګناه نه کوي دروغ ګناه ده. وز ملائکه جواب امام شافعی مولانا نقل د آیات په تشریح کې چې مسله باندې نه پويږي وای نه پويږم چې مو هشي مولا ان باشد کې چپ نه باشد ملائکه له وسمو علم نشته دا بخپل علم دی چې مسله باندې پويږي نه چې رسنه پويږم. نو قالو ملائکه ویلې سبحانك پاکی تعالی را مو خطا باندې اعتراض نه کړی الله دا مخه کوم خبره مو چوکړه. لا علم لنا نشته علم مونږ لرا الا ما علمتنا مگر هغه علم نشته مونږ لرا کړی دی کوم علم چې درا کړی نو بس مونږ سره نور نشته. بعض خلک وایي چې الا ما علمتنا علم په ټول شی نو باندې ملائکه سره ټول شی نه علم عطوی دا معنا کمزوري ده. انك انت العليم الحكيم يقينا تعال دير په یو حکمتونو والای
علم موږ لنی شي زګه ته پوي باز علم درا کړې وجدا چې ته حکیم دی کې بس حکمت دی حکیم داغه بکار سو اعتراض نشي کولی فواقب د امور باندې خبردار وړو خبرو باندې پویا اوس د آدم علی السلام وجدواله قال يا ادم نبي الله تعالى يا ادم انبئهم اطلاع ورکدوی لرا باسمائهم فنمنوی دي شانو دي خلقو آدم علی السلام له خودری دی وایي نه خودری دا اوس امتحان دی نه جواب دا چې ورته ضرورت نشته خلافت مسله آدم علی السلام پر الله موقوف کړي و فلما هر کله چې خبرداري ورکې دوی لرا باسمائهم فنمنوی دي شانو دي خلقو نو قال الله ویلی علم اقول لكم ما تاسنو ویلی اني اعلم غیب السماوات والارض یقینا ز پویګم په پټو شینو د اسمانونو د زمکي تاسو په نه پویګی غیب معنا د سترګونه پټي نو پټ شي څنګه کار کوي جواب دا موږ نه پټ دی سما او سماوات لفظ تقریبا قران کې 300 کرت الله ذکر کړي په معنا د چت اوریز او اسمان جمع ویل الارض جنسی معنا مراد د لګ او ډیر ټول بکراله یی چون کې انسانان باندې وسمه کمانه وشي ګنو ځکه ویل الارض یا د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی تشریح ده قران مجمل دی رسول الله تشریح کړي یو لازمه کجره چان لاندې کړنو وو طبقه بل الله رواله استغاړه کې به دروازه چې وسره کاګه واعلم وز پویګم ما پاس معنی تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما کنتم تکتمون چې کوم پټوي همیش تکتمون سمانا پټوي مفسرین معنا کوي چې د دې مخکې جملې تکمیل لپاره دا راوړه کارا او پټول باندې پویم یا دوی د شویلو چې زمونږ نه الله چرته اوچت مخلوق بل پیدا نه کی چا د شمانه کړي چې آدم علی السلام سره د ژوند کې کینه ولرل اورانه کړه نه دا غلط تفسیر دی ملائک هیڅ شرم انسانانو سره اورانه نه کوي به مؤمنانو سره وان بیا وسره دا به ځان له اختلافي مسله ده چې ملائک به احتر دی او انسانان موږ انسانانو کې خاص انسانان شته لکه انبیا او عام موږ تاسو ملائک هم نشي دي خاص او عام نو خاص انسانان لکه نبی صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری دا په خاص ملائکه به احتر دي او په عام به خاص ملائکه لکه جبرئیل دي هغه به په ټول انسانانو به احتر دي زمون به عام انسانان دا په عام ملائکه باندې به احتر دي د ترتیب دي ورسره کې بیان د بل نعمت اے انسانانو بندگی د الله کوي وجدا چې الله تاسو پلار آدم علی السلام له ملائکه په سجده کړو څومره لوی احترام سره پلار می څومره قدر الله وی کړی دی دشمنو پیژنې ابلیس مونږ بالعکس کاروږي کوم الله چې زمونږ د پلار سره احسان کړو مونږ پرې خو دو کوم دشمن چې زمونږ د پلار بیزتی کړو ابلیس داغه سره می سره دوستانه ټینګه کړه دی لوي شي دنه اهتمام والا انسان دوسو دشمن نه پیژني وایس قلنا للملائکه شکل منغو ویلې ملائکه لرا اسجدوا لآدم سجده وکي آدم علی السلام لا سجده معنا تندې پزما کې خودل انحناء معنا سرکته کول دا د الله نه ثواب چاله جایز نه دي صحابه ویل یا رسول الله مونږ چې کله دیو بل سره مخامخ کی ګناه انحناء کو د سلم شي په وخت کې نبی ویل نه بکوي دا به دلته کې آدم علی السلام له سجده کوم سجده و د عبادت دا نه ده کله عبادت سجده د الله نه ثواب چل نه روا دي ته ویل شي سجده اکرام تعظیم سو کوئی نفس انحناء سره کته کی اوس کې دې شي ګونی شي کېدی ابن کثیر او د قشان شربینی لیکي فلما جاء الاسلام بتر ذلك بالسلام اسلام چراغ دار چې ختم کړو سجدي مجلي اوس نشته نه انحناء سو کوئی له ادم کې د علام په معنا د اله ده الله له سجده کوي خو لیکن ادم په قبله وګرځي دا اوس کمال نه دی دغه د ادم سره اکرام
دای په وخت کې سجده اکرام دا جایز و زمون په وخت کې اوس نشته نبی صلی الله علیه وسلم ته منع کړی دا دي کې بلا سونه مچ کول او د سر بدن مچ کول کې مچ کول نبی صلی الله علیه وسلم داغه سر عائشہ رضی الله عنها خپل کړو مچ کړو نبی صلی الله علیه وسلم د جعفر صاحب سر تندې مچ کړو د عثمان ابن مسعود تندې مچ کړو ډېر زیرورو ابو بکر د نبی صلی الله علیه وسلم تندې مچ کړو عبد الله ابن عمر د نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه مچ کړو ابو عبیده ابن جراح د عمر بن الخطاب لاسونه مچ کړو چې کله لاړو شام لا او سید رضی الله عنه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم تشه مچ کړو څه خلک د نبی صلی الله علیه وسلم کې مچ کړو آیا مچ کول د پوښتاو کنه یو قول دا چې دا عمل دی يهودو دویم بدی کې انحنار ازي سرکه د کولدان ناروا دریم دا روایت په سند کې او زنانه د ام ابان اهل علم په کلام کړي چې دا ناروا مجهوله ده لاس مشي کول به جایز خودري شرطونه باندې یو دا چې سرکه تکول بنئ همیشه عادت بنئ او مصابحه بنشي ترکیه ځکه حدیث کې راځي چې کله مسلمان د مسلمان سره لاس یوځي لا پرې کېنی ان شاء الله دې دوړ ګناهونه معاف کړي څومره لوی مسله ده الا ابلیس الله مگر شیطانو نکړه دې کې معنا ده نو امید دی د الله د رحمت نه امید ابلیس ولجنس د ملائکو نه نه څنګه دا به غیر شي امر خو الله ملائکو را کړی سورہ اعراف کې الله فرمایي چې مادل ما امر کړي اس امرتک فهم وجدادا چې کله مشر باندې امر وشو نو کشر باندې امر خامخا شوی دی چې ملائکه الله امرو کې د ابلیس پلانم پکې راغی دا څنګه ملائکه ډالای کیږي مفسرین ذکر کوي چې مخکې پیریان و دی سره د ملائکه جګړه رااله ابلیس هم یو نیک سړی وای وخت کې دم اسره ملائکه په جماعت کې ودرېدو خو چې کله د آدم علی السلام د سجدي امتحان راغی نو یې انکار وکړ کله سړی اخر وخت کې خراب شي دویم دا ملائکه سره اشیرو دلیل په دې معنی چې ګوره ملائکه په غیب باندې پويږي نه ملائکه دې پرېمنس کې منافق شي ګوي معلومات ورته نشته نو غیب علم واجه الله لدی ابا انکار وکړو دا اصل کې جواب د سوال لکه دې چې بلځي کې وکړي نه انکار وکړي مجتهد دی نو مجتهد کله خطا شو واستكبر الله یلی وکړه تکبر دومره خطرناک شی دی دیو جن امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې اولنې حسد اسمانونو کې آدم علی السلام سره ابلیس کړي لا نه قابل حابل سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې کوم انسان پر ځړ کې د ذری په اندازه تکبري د شي سړی به بالکل جنت ته داخل نشي ابو بکر ویل یا رسول الله کی جامع غسل دا تکبر او صفا سپلی وغیرہ هغه ویل نه تکبر دا معنا د قران او سنت مقابله او خلق سپک غنل مړه داله به کیسو د الله او د الله د نبی مقابله نور چې کوم نعمت الله درکړي دی یا اثر دی پتا باندې ښکار شي يهود بزان چې غریب معرفي کی بيد بدمعش مخله ويتكبرون بغير الحق دې آیات په تشریح ابن کثیر د لیکلي چې متکبر شربینی لیکلي د متکبر انسان مخله ودرېدل د مستقل صدقه او عبادت دی د بدمعش مخنی ول وکانه من الکافرین ودار فقار کافرانو د الله په علم کې یکانه معنا د سواره ای سفر وخت کې لاړو کافر شو ورسا کې بل نعمت اے انسانانو د الله حمدنا آیات کوي د الله بندگی وجدا جستا پلار پیدا کې یو ملائکه ورته سجده کړ دعا جنت کې وسول درې بیبي ورته پیدا کړ سلو فراخ نعمتونه ورکړ پینځو ابلیس یې تیرا بار کې نو د الله دوستی په کاړو د ابلیس دشمنی وقلنا ویلم یا آدم اسكن یا آدم علیہ السلام وشیغان ته وزوجک او سادانا وی الجنت پر جنت کې اسكن انت وزوجک زوجي ابراهيم ابن کې فرق دی
امرأه نفس سړي په نکاح کې او عقیده کې جدای زوجه به دې لري چې انسان سره عقیده کې مشرکی او نکاح کې آیات باندې سوال لې د ابراهيم عليه السلام بیبي ساره هغه خو عقیده کې برابر ونه الته څنګه ویلې امرأه شیخ عبد السلام شبری کلی به خپل تفسیر کې چونګه الته مسله د ولادت وا ولادت سره لفظ امرئ زیات مناسب دی په نسبت سره زوجي لا ذکر زوج اطلاق کله کله په نر باندې کیږي ځکه هلته امرأه د آدم علی السلام چې وختین الله پیدا کړی رسول الله فرمایي نی غیر ماتی یو کګه پرې دی ورانی بس ابو موسی اشعری ویلي ام صاحب د سره په اهل باندې ریپورت نیولي حدیث کې دا مرাজি خدمت وکاو یو ورځ باندې اخوا خدمت ونی شنو وای ایسنا شکرې کوي رسول الله فرمایي اکثر اهل درې ور والا شری هغه زنانه دي دوی دې نه چې خاون ناشکری کوي الجنه الله جنت به دې کا چا تړلو چاند تړلې به کې سوري دا علم الله لري کوم په علم لرو زیاتیږي نو کوین لرو کمیږي نو جبرئیل علیه السلام چاوي جنت نه مراد عام باغ دی نه هغه جنت ته چې دا کوم د پاره موږ تاسو تیارې کوو جنت معنا د کجورو باغ د انګورانو باغ فردوس زمانه د کجورو وکلا خوراک یې من هذا د میونه د جنت نار غدن فراغه سوشتما چرته چې تاسو دواړو خو خیم رغدن د امانت مشکل نشته رغدن امانت قطع کیږي نه مانع نشته به اوس کنه مفرد ویل کلا تسنیه آیات دلیل بده خزبر خاون تابع بزیره اوسېدوږي چرته چې خاون نوشي ګالته بخزه موسیقي زنیش کولل د زنه اوسېګم خوراک بیدار چې خپل تبید دی زنانه ځان له نارینه ځان لا او یو قانون یاد ساتي ولا تقربا هذه الشجره والنبي چې کېږي دیونه لرا فتكونا كن شيبا من الظالمين دا انسان چې مقصد له ونه رسېږي نامراد تقربا نږدې کېږي موجدار حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د شین فصل خوا کې چې انسان ګډ بزي سری نو خامخا لاندې کېږي قرانه درنه کېږي به بوټي نه کوم بوټي مراد دي البحر المحيط کې ابو حیان تقریبا 9 اقوال دي کې ذکر کړي بس علم الله له ابن کثیر لیکي د دې تعین الله کړه نبی صلی الله علیه وسلم کړه نو اسی مخ مولیانو په رواني کوم نش پلانیا مولا وې دا خپونه دا وابل وې دا ونه ده الله رسول چې کوم شي ته شي کړي دي نو بس پرې خوري بکار دي ظلم کې معنا تیری د خپل حد نه واوړی ورسات کوز د ابلیس عناد فازلهما الله يخيول دوار شیطان عنها د دې جنتنا فاخرجهما نور اويس مما اغمزون كان فيه چې دا دوار پکې یو زلت دامانه سپینې جامې کړي په لار روانه یو دم دې سبقه او خوږي کاټو کې را پرېوش غیر اختیاري دلې څنګه زلت ورکه یو قول علماء دا ذکر کړي جنت کې هغه مو شیدو خو لیکن پنه د وقار نه چې کله وتون وی ویل آدم علی السلام لا کدا بوټه مو خړا همیشه په پاتش لار کې تخریب وکي دویم قول دا د جنت د دروازې لره اوسو دل تراشه داونه کې دیو خړا همیشه په پاتش قسم مو کې سوره اعراف کې وی دریم قول دا چې ابلیس الله دومره طاقت ورکړي چې ناس دلته بر اسمان کې مشړې ګډوډ کی بس د امتحان دی دا سوالم دی چې دومره قوي دشمن الله مونږ باندې ولی مسلط کړي مفسرین جواب کوي د جواب حاصل داري یو الله مونږ په امتحان کې شوې دا سړی ټینګي یو کنه ټینګي دویم چې کله مونږ ابلیس دوکه کې الله تعالی پرې دوه دې من الله خوشالي پرېد باندې ان شاء الله استغفر بیا رااله مانه خو جرم وشو دریم چې انسان شریع اسکار استعمال کړي ابلیس د بچ کېدو را اسباب عن هذه جنتنا يا حازم راجي کدی ونه لا د وجه دی ونه لا الله راوي سو لیکن دې سبب شاویر د مار په شکل باندې ورغلی وي سبب د اپ کې ختم شو د اصل يهودو خبرې دي وقل نحمته وی لمن کته شی باج ساسو دی باج نور لرا عدو دشمنان دي
خو دوه کسان څنګه ویل احبطو فسرین ذکر کوي چې تسنیه باندې اطلاق د جمع کې دي شي آدم او نیاوا حوا رضی الله تعالی عنها دریم ابلیس هم بکیره دریم قول علماء ذکر کړی چې آدم علی السلام حوا او دغه اولاد موږ تاسو ټول الله ویل زئی ابن قیم لیکلی چې بیره جنت نه د آدم علی السلام راکته شو دنیا لا درې زره حکمتونه دي یو د الله د علم خبره وا دویم دی کې اشاره و دی جنت کې مرتبه په عمل راځي د عمل زی دنیا دی دریم الله امتحان لاندې خلق شو امتحان دلته دی بل د انسان ماده شوار خاور نه پیدا ودا برازي نورم ډیری وجې دي اعدای ونی ویل د وجې د بعضو لفظ نه ځکه مفرد دا مفرد واستسلی ورته ویل خپکه کما بیرته برازي خوشاله کی ولکم فی الارض او الشجر زفار د ازمای کې مستقر زید آرام او متاع او مزی الى حين تر وقت پوری بیرته بدر اولم مستقر دا معنی وقت به بیا برازي علم الله له څومره وخت ورسا کې بل نعمت آدم علیہ السلام باندې الله توبه راوستا توبه می قبول کړه څومره لوی نعمت دی فتلقى پس دکړه آدم علیہ السلام من ربی د خپل ربنا کلماتین څه کلمې تلقى منا خستل وای خستی هوای ولی ذکر نکړه بس آدم علیہ السلام د ذکر سره دی ذکر امراغه خاون چراغ نو زنانم راشي من ربه آیات دلیل به دیش دا کلمې دلته په دماغ کې الله چولوي کمی کلمې د عبارت کې به اختلاف دی شیربینی لیکلی دی چې کله آدم علیہ السلام دا مسله دانو خړنو منډه کړه الله ورته ویل آدم زمانه تک تکې وینا حیا منک الله حیا راشي به ودره دوی ویل الله نشم پیدا کړم جنت کې وسولم بیبي ریماله پیدا کړه به مان داسا او شو کزستانه بخنو غړم ايما ما معاف کی الله ویل او چانور کریمه ویل دي لیکن سیدا من چې قران باز د باز تفسیر کې سورہ اعراف کې الله ویل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دا کلمې دي چې ویل ډېر وژړل بر عرش شوکات نو پایني کړي لا اله الا الله محمد رسول الله دې الله له وسیله کې پیش کړي اهل علم فرمایي چې دغه روایت سندن کمزوري دي عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم بکيري علماء په ایمان کلام کړي دي دلته مراد د کلمات نه قرآن کلمات وو فتاب علیه نو الله رحمت راته کې آدم علی السلام باندې انه هو التواب الرحیم یقینا الله توبه قبل یو به حد مې ربان دي اسباب د توبې الله برابرې بار بار حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ک انسان د ورځې اویا کړه د ګناو کې الله نه بخنو غوړل الله معاف کوي دومره مهربان کله چې روح مړ نه راغلی انور د مغرب نه راغتلی ورسره کې ترغیب دی قران لا چې د دوی سره مال واده کړو چې کړه قران راغی منی به یو بل دا توثیق ول اخر کې نبی صلی الله علیه وسلم الله راولې قل نحبتون ویل منکت شمن عددین جميعا طولا فإما يأتينكم كراغتا سر من نزمار خوان هدایت فمن تبع هدايا شاش هدایت تابعداریو کس مار هدایت دن من تنوین تعظیم لپاره د هدایت د قران د هدايه اضافت الله ځان لکړي الله لوی د هدایت هم لوی دی قران هم لوی دی حدیث کې ذکر راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د الله د کلام بهترواله په نورو کلامونو د شیدل ک الله چې په مخلوق بهتر دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي تاسو دې حدیث وګورئ به سړی څومره خوشاله شي کله چې د الله د کورون نه په کور کې څخه خلق قران لکینی د قران مجلس لا دي خلکو سره څلور معاملې الله کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو په دې باندې سکینه او دلارامي څومره اطمینان الحمدلله دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې خلکو د الله رحمت دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو ملګری الله نه ملائکه جماعت کې دی بار بار سپینګری دې کې کشر دې کې مشر څلورم رسول الله فرمایي
چې کله دا مجلس اخر لرشي نو الله اعلان وکي اے ملائکه گواشه په دې معنی چې دې ټول انسانانو لما ګناهونه معاف کړه څومره اوچت منقبت ده هدایت ته کنه اوچته ملائکه وو چې الله دې کې انسان د چا سره کار او قران لناستو سو هغه د الله خیر مجلس ته هم ته بینوانه شي دا د الله احد دی مخلصین کې او فائدہ علماء دام ذکر کړی چې کله انسان قران لیکي دا بد الله فضل بزام باندې غني څومره خلک دي ښار کې چې الله دې ځان سره اړې راړي مفسرین دا بیانې چې کله دیو چا تعارف ملګرو لکه بار بار چې دا پلانې دی هغه به چې دا خطا کیږي نه به ورته وی کنه ګوره دا پلانې دوست دی شکر بری باندې استل بکار دی چې هر وخت کې هر ورځ او هر شپه هر مجلس کې الله زموږ سره تعارف ملائکه لکه دا ملائکه موږ سره سم راشنی ای سره زموږ سره د आवाज سم راشنی چې کله انسان مرشي به دې عمل معلومات کیږي په ایام الخالیه الله دې خلکو سي خالی تیر کړي تاسو عمل باندې دا ډکه کړي ولا خوف عليهم الله يرمني بديماني ولا هم نبدا خلق الله يحزنون غم کوي